رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره راغی وی چې مسلمانېږي وی چې ولی وی زما یو خدای او هغه خیرن شوی نو مې علم بولو نور ته مې کې خو چوچ وی یو ګیدړ راغی او خپل اوچته کړه په متیازه یو وی زما د خدای ورته کته غږیو نکو نو مال تداوی چې رب یبول الثعلبان براسی آیا داسې شم خدای کې دې شي چې ګیدړانی په سر متیازي نو زما عزیزان ورز داو چې دا عقیده د خلقو دړه وستل چي دي دا ډېر ګران کا واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع وکړه معجزات دي کردار دے کریکٹر دے اخلاق دی تاسو ګورئ نن د دنیا ګټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والا پکې نشته دا د غلوی کردار وجوا او د لوی شان وجوا عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبرم بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلم او خدای سره میراث و نیاز شوی دی دا ډېر ګران کار پیدا کړ خلق ابو جهل ویل ته پیغمبر یو خدای ته اسمانونو ته تلې ویل او وکتا اسمانونو ته تلې نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره دا په دې اسمان کې دوه ټوکړې کا نو بیا به زستا پیغمبر یم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا خو آسان کار دی په ګوته داسې اشاره وکړه اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو بعض علماو لیکلي دي چې یوازې دوه ټوکړې نشوه بلکې ادواره ټوکړې رااله نیمه په یو لستونی کې نه نوته او نیمه په بل کې او په دې گریوان کې بیا یو ځای شو بار وته بیا لاړه پاس عرض داو چې ابو جهل وسوي ابو جهل اوفوي جادوګر خو ډېر لوی جادوګر چې اسمانه پورې دیم جادو رسي بیا بار لاړ او راغو لاس کې کہانی نیولې حضور علیہ السلام ته وی چې گر رسول چیست در مشتم نهان کته رسول نو ازما د لاس کې سدي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه ورته وی گر رسول چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان کته رسولی نو زما د لاس کې وایي څه دي چې د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لند شیخ به خوده شي چې زما د لاس کې حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زو هم چې ستا لاس کې څه دي او کدا ستا لاس کې څه دي دا په خپل وای ونه زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلې تی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوتا الاس ته اشاره وکړه داس سره د ابو جهل لاس کې کانو ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ کانی یو دمره یو هغه کانی ابو جهل لعین په دې ځمکه راوښته وې په دې جادو تاسو خیال راغی داغه مشکلاتو چې د پیغمبر ور سره مخ ابو بکر صدیق چونکه په ابتدا کې مسلمان شوی هغه بیا د مونږ کولو د پاره چې کوم مشکلات عقل بم حیران شي چا مونږ باغ کولو د خلق به ورته رنگ رنگ تکلیفات رسول عزیزانو
رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات د حد زیات حد اوس یو ټکه یاد کړئ چې یو معجزه ده او یو کرامت ده. معجزه چې دا هغه هم د پیغمبر په اختیار کې نه او کرامت چې ده هغه هم د ولی په اختیار کې نه. کرامت وای خرق العادت تا خلاف عادت د ولی نه یو کار صادرېدل دیتا کرامت. معجزه وای دیتا چې مقابله کې بل سره عاجز شي او داغه جواب نشي دیتا معجزه وای. مقابله کې یو سره عاجز شي او داغه جواب نشي. دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي. لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسا ده او چې امسا به وغورځول دا سي هغه نه به یو لوی اجدها جوړ شي. لاس ته د ترخ کې به لاس داسې کو او چې واپس په رويستو اب پړقېدو د سپوږمۍ پښه. عیسی علیہ السلام ته دا معجزه و چې قدرتی روند به یو سړی پیدا او د په لاس راخ کې به بیناش ابرس مرض به چې پچاو دا برګ لاس به چې پراخ کو ا مرض به تلاړ. دا معجزات د هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چیو ا بیا پټولو چ د دغوند معجزات بیا د چانو زکه چې دا سنادید د قریشو دا باجس او جواب به نشو کوله چې بل جواب بنورتلو ول به دا جادوګر دی. پراپګاندا خو به کړیو. یو سړی دی دمګر دی دمونه اچي هغه بل ما سره د لیوانیانو اجازه ده یاره کدا محمد عربي په ما خدای را پیخ ک نو ما سره د لیوانیانو اجازه ده چې دمه کې موجود شي. قدرتی اورز په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره مخ شو چې مخ شو ورته وی زلمیه خبره وره ما اوریدلی چې تلیوانه او ما سره د لیوانیانو اجازه ده. اوس پیغمبر ورته څه وی ورته وی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آدمګره ورته وی ها ته بیا وای پیغمبر ورته دا کلمات بیا وای چې بیا وای الله سي ولا ورک او وی لا اله الا الله محمد رسول. ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي خدا ستاغوند کلام یاد خدای کې دی شي او یاد پیغمبر کې دی شي. ته لیونه چرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونه دی. نو عرض دا وزیدانو که تاسو خیالو کې دی خپل زما یاره تاسو وای چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته به لیونه ستاده زمانہ کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونه وای کنه وای ها ولن دا تبلیغیان والا چانا روټه غواړي او بچانا غواړي بستر چانا غواړي کټ پوزه چانا غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوای خپل پخې روټه خپل خوري ستا جمعه تراشی دا وې سه روزه دا او دا یک روزه دا
دا چله دا دلته به پراتی او تا ته به د خدای د دین دعوت درک. حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دي، مزدورایم کوي، کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي. دا قوم ورته څه وایي؟ لیونی ورته وایي که نه ورته؟ بلکې لیونی لا څه کوي، دا قوم ورته وایي چې دا د امریکې تنخواه اخلي. دا قوم ورته او د امریکا که دومره خشي چې ماله تنخواه را کوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوه، نو بیا د امریکې نه ښه ملک چرته شته؟ دې ذلیل قوم ته تاسو وګورئ، په مخ د ځمکه د امریکې نه لوی رذیل ملک به بل نه وي، په مخ د ځمکه. تاسو وګورئ په لیبیا کې امریکې څه وکړه، تر ننه پورې څه کوي لګیا دی، بیګای بیا په بمباری کړي تر ننه پورې. وجه څه ده؟ دا خدای دی چې پاکستان یې په سترګو ړوند کړی دی او د امریکې نه سوا کلمه نه وایي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې لیبیا د اسرائیلو خلاف او امریکای حکومت چې دی دا د یهودو دی او د اسرائیلو دی. تمام کلیدی محکمو باندې په امریکا کې یهود دي، نو امریکا د یهودو حکومت دی او اسرائیل یهود دي. لیبیا د یهودو خلاف او د فلسطینیانو او د شام د خلقو مرګره. الزام په دا لګولې چې دا دهشتګرد دی، سال جوړ کړي. امریکا دومره زمونږ دوست ملک شو چې مونږ له پیسې راکړي چې تاسو والی کلی په کلی ګرځئ او تبلیغ کوئ. اوس دا خبرې چې څوک کوي دا غي قباش وګورئ. دا خبرې درې قسمه خلک کوي، درې قسم. یو هغه خلک کوي چې یقیني د امریکې تنخواه خواره دي، یقیني. یو هغه خلک کوي چې کم د قبرونو حاصلات خوري، قبرونو نه د پلار او د نیکه جایگیر جوړ کړي. یو هغه خلک. تاسو ورشي کاکا صاحب زیارت وګورئ، یوې میاشت له په 1.5 لک روپۍ ټیکه کیږي، یوې میاشت ټیکداري والی په 1.5 لک روپۍ. اوس چې ټیکداري په 1.5 لک په ټیکالي نو خو 2 لک به پیغه غټي کړه، نو اله په 1.5 ملک دا 2 لک روپۍ د کاکا سے په زیارت باندې څوک اچي په خبر ګوړاند شي. نو د کاکا صاحب د پیسو ته حاجت څه ده؟ اولاده وګورئ ټول کروڑپتیان او اربپتیان دي. کاکا خیل میاګان وګورئ ټول کروڑپتیان لکپتیان د دنیا. دومره مالداري څوک نشته لکه دا خلک. الته د ښځو حال وګورئ او د سړو. دا مالګې په دغه ځای خول مالګه سټل او شکرانه چول. دومره خو اخر سرونه دي در پورې پس پیګمو روټای نه منډي، خپل غل روړای چوکې یا په خله نه منډي، ساقل خو کوي. خدای بندگان څه سوچ خو چې اخر د دې پیسو د زیارت تاجت څه دی؟ زیارت په پیسو څه کوي؟ دا زمونږ ښځې او زمونږ سړي دا حال دوی جوړ کړي. پبو تلار شي چې د مین روډ نه د پبو میا صاحب زیارت ته پورې ځي، په دې لاره بازار جوړ دی. چې بازار جوړ دی پروسه کال زه ورننه وم نو ټول زلمی الکان په دې بازار کې په دې دکانونو ناست. نو دیدن مستا بانے میں نورے، دیدن مستا بانے میں نورے وے پنی ملار کے سبانا کا مدرے گا.
داسې داسې کټي په دکان نس واخلا خورې واخلا ساخله واخلا مړ راشه دا ورته نه ځواني کوټه شي نه واخلا 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 یو دکاندار پس یو چنچغي وي بل ور پسې بل کلی تجربه وکي نر سړی له بورکا ور په سر کوي او ته مخ کې شاو بورکې والا ځان پسې بیا تماشا وکړي د دکاندارانو ور پسې څه خیر دا ملک دی یا دا قوم دا بنی آدم دی په مخ د ځمکې هغه شرکیات او بت پرستی چا په خوب کې نه ده لیدلې چې کوم ستا په ملک کې منټ پس کی از رحمان بابا خبره ده وي پټولو مربهي چالي دلنوي پټولو مربهي چالي دلنوي هغه چاري چې ته هر ساعت په ما کړې خوب کې بچانی دي چې کوم ستا په ملک بیا ستا په ملک د جمعې د شپې تماشا وکا د جمعې د شپې الله دې داسې شرمېدل شپه چاته او نه خی لکه په پاکستان کې چې د جمعې شپه کل هم دم توبونه او کنجر توبونه دا د جمعې په شپه بیا دا رزلاو خبیثان د زمانه وګوره دا ډزه دا سه ډزه چې د غوګونو پردې بدرته وشله کلاشنکوپ ته دلته ایمان تکړه دی چې کلاشنکوپ پولیسونی سیالته په پرچا ورکي ورشي په اسلام خټک پرچا ورکي چې د ملک وزیر داخله دی پاغه پرچا ورکي چې تا لایسنس ولې د کلاشنکوپ ورکړي الته د نیکناسته لایسنس ورکي او دلته راغی تی لیکو پرچا په ورکي استعمال کې د مرکزی حکومت نه د لایسنس جاری کی ستا د قبایلو پولیټیکلانه پرمټي ورکي نو خلک به پیدا زینه کوي دځي بنه اب یله خبره ده چې دا د اوس قوم د ظلم کور کې تکړی دا هغه ګیدړ قوم ده چې دوی هم دلته پردي وادل لړ شو او کدلګ د غوګونو نونی و د کابل دی غرونو ته کته د تیزونه بیا وګوره او د دستونه وګوره چې په لنګو به روان یو طرف ته دا کیږي بل طرف ته دا کیږي دومره وسله لکه په پاکستان کې ده په دنیا کې زه وګرځیدم ما یو ملک کې وسله ونه لیده پولیس سره وسله نشته فوج په سړک وګرځي وسله نشته ور سره تشګر تش پای بای نه ټوپک نه تماچا ور سره خو چې دا سي درته وګوري پرتوک کې به متیازي وکي دلته ور سره کلاشن کوپی چې تو ورته وګوره جنډا بازار اجړه بدریات شي تاسو خیال راغی تاسو تور څه وکړه او پاکستان خو هغه ملک دی هغه ملک د سن 47 نواله ترننه پورې ما د دوی تور نه کړ تور نه دا دا کړي چې کشمیر لا غزاله تلیو نو اندونه پوزې پرې کړې په نتکای پورې او کارتوسونه به راوړل ته په کیسخانه کې به په فوټ پاتونو باندې خرڅول بیا دا کړي اوسم دا بازي بوډاګان شته چې کشمیر غزا مې کړې ده نه لا غزا ده نه د پوزو غزا ده کړې انده پوز نه بچنت کین نه وطن تابته پوزا وسه کارتوسو غزا ده کړې کیسخانه کې مالی دلی چې خرڅول خبره دادا چې د دې ټولو سيزونو علاج صرف او صرف په آسماني قانون کې ده چې سو پورې د دې ملک قانون آسماني قانون شوی نه زما دې په خدای قسمی چې خورز نه ګوره خورز به نه ګوره سیاسي خلقونم خدایان جوړ کړي
دا خیال دی بجلیګر مولا سره مرګرم ګوره که چېرته وزیر شو څه راکړ دا خیال پوه شو ګوره که چېرته وزیر شو څه راکړ اوس یو بل را په مخه کړې ده ها کو څه چل ګوره که دې څه جوړ کړ جوړېدل چې خدای نه کړي د دې پلارم ویلیو چې روټي کپڑا مکان بدر کوم ویلیو که نه ویلی چې د خدای اسرم نه و او د بنده اسرم و نتیجه یې څه شو اے بدبخت قومه د بنده اسرې پرېږدئ د خدای اسره ونیسئ د هغه ذات اسره ونیسه چې د مور د خېټې نه والا تر قبره پورې ستا د خولې ته روټۍ او رزق څوک در رسوي نو دې قوم خدای پرېښی چې خدای هم پرېښو نو تاسو خدای پرېښي نو هغه شرمونه در نه جوړ کړه هغه شرمونه چې الله دې داسې څوک ونه شرموي لکه نن چې پاکستان شرمېدلی دی خبره د وسلو نه ده خبره د ایمان ده او خبره د غیرت ده وسلې دي چې صاحبه ټوپکې دي چې تماچې چې شلډزې دي او جرمنۍ ده او فرانسۍ ده زما وس ورسي او ما نه چا چاکو وګرځولو نو زه به د سړي بچی نه یم چاکو ستا څه کار دی وسلې ګرځول دشمندار ما چې دشمندار زه به ستا د دشمنۍ علاج وکم یا به دې جوړه وکم او چې جوړه نه وي پړه وړ به معلوم کم یو به در کې ټاټی کم چې د نوغې درته وباسم بیا به ټوپک چا پسې ګرځې دا د خدای په قهر اخته قوم خپلو کې یو بل لپړانګان دي بار د تورې نه دي کېږي به څه زمونږ په سر خو عظیم اور ولاړ دی د روس اور وګورئ د هندو اور وګورئ د امریکې اور وګوره اورم په سر ولاړ دی او بدبختو سوچ وکئ والله چې د شپې څملئ او سهار را پاسئ د روس ټینکونه به درته په کوڅو کې ګرځي بیا به زه تا ته ووایم چې راشه اوس دغه وزیران دې راوله دا خېټې چې د ګډانو قبرستان دی دغه اوس راوله چې اوس یې پرتوګ وکئ که کابل کې ګرځېدی شي نو پاکستان کې هم ګرځېدی شي دې خوشفهمۍ کې مبتلا نه شي چې مونږ سره هم یو دوه کړکړي جازونه دي کړکړي به دې ولاړي او را به شي اور به در باندې بل کړي یو وخت کې به تې بچې چې ملک د ملک متفقي او ډټیا وي د دشمن مقابله دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشکلات هغه دا چې یو سونو کالو عقیده د چا د خیال نه وست بل مشکل ورته داو چې عیسی علیہ السلام ته عیسایانو د خدای زوی وي او دا د عیسایانو نږدې زمانہ وا یهودو عزیر علیہ السلام ته د خدای زوی وي دا عظیم طاقتونه پیغمبر ته د دیم لویا سانحه وا چې دا به د دې دماغ نه څنګه وباسي چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی نه دی یا عزیر علیہ السلام د خدای زوی نه دی دا ټول مشکلات لیکن چې عزم مضبوطو اراده مضبوطه وا او د خدای نه امداد غوښتلو هر وخت کې د هغه پیغمبر مشن او شان مو ګورا چې نن د دنیا ګډ ګډ ته ورسېدو او هغه خلق مو ګورا چې چا د دې پیغمبر د شان خلاف کو نو عزیزانو عرض داو چې اصل اسلام یو آسان مذہب دے یو سهل مذہب دے مشکلات دی نه رستو بزبیا تاسو تخیم چې هغه آسان او سهل مذہب کې مونږ خلقو کم مشکلات پیدا د دې داسې مثال دی لکه زمونږ په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده د قبرونو پوجا پاٹ کول
بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده، دا دې د پاره ده، دا دې د پاره ده. لکه نن یو سړی ټلیفون وکړو وی چې دا فالج زیارت کم ځای کې ده. سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې ده. نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې ده. تاسو اندازه وکړئ کله یو سړی دا عقیده وی چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي دې لري کوي دې نه زیات شرک بل نشته. کله یو سړی دا عقیده ای چې زما د خپو کې باد دی او دا زیارت د آباد لري کوي دې نه لوی شرک بل نشته. عزیزانو قبر پرستی چې دا داډو په اسلام کې شته نه، لیکن ستامل کې وګوره قبرونو نسال جوړ دي کنوریس نه دا غونډګان را ټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی غږیږي او رستو ور پسې دغه شکور نیولې واچوي د بابا کسو اړې نمې د یاري ورکی زکه چلته ور سره ډنډه مار روان. نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کی کومه ده دا د دوی نو وستل کارې دارت او بیا ور سره چې لوی خبره دامي چې د مولا نومم پزانی خي او هغه مولا ام ځان توای آی مرګره می شیخان مرګری وی لوی لوی سنه او لوی لوی ګیرو والا دای مرګری وی. اوس دا اعتقاد د خلقو نو وستل دا د چاپلار نشي. دا اعتقاد تی وستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره موثر حقيقي په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی. دا په منل دا ډېر ګران کار. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا. د یو سړی بش په خدایان د نننا 50 کال مخکې د هندوستان اندوانو 33 کروڑه خدایانو 33 کروڑ خدایانو نن 50 کال مخکې چوس بلا نور څومره زیات شي. د هندوستان خلقو 33 کروڑ خدایان منل ځکه چې هر یو بت بده یو مرز دارو